یو منټ کېنه بچی لا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم عابد ګمریانی یم د مالیار ټي وي سره. مرګرو چې څنګه تاسو دغه اتفاق وینئ په دې اختر باندې، نو لکه په دې که مونږ د الله تعالی څومره شکر هم ادا کړو هغه کم دی. او بله دا خبره ده چې لکه د دومره ګرانۍ باوجود چونکې اختر زموږ د خوشحالۍ ورځ ده، نو دې مرګرو مزدوریانې کړي دي، خپلې ستونزې یې تېرې کړي دي، مزدوریانې کړي دي، ځان له جامې کپړې کړي دي، او یقینا چې روژه ده او د دوی انعام هم دا دی. او بیا د دوی د اتفاق دغه چې دوی خپل پخلی دلته کړی دی، دغه پخلی دی بیا خپل ملګري دلته ناست دي، ټول خپل ملګري د چمګاوان ټول ملګري ناست دي او هغوی دلته روټۍ خوري. نو یقینا چې الله دې وکړي چې مونږ دغه رنګ په اتفاق باندې یو، نو انشاءالله یو قوم مونږ ته شکست نشي راکولی. انشاءالله زموږ د خوشحالۍ به دغه رنګ جاري او ساري وي. راځئ مخکې تاسو سره شریکو. ډېره مننه. کاکې ما ته وګوره چې شاباش 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 لورې. سلامونه احترامات ملګرو، هیله لرم چې ښه به یې روغ جوړ او خوشحاله به یې. د کونډ په طرف را روان وم، دغه ذهن کې مې دغه خبرې وي چې آیا دومره ګراني تېره شوې ده، روژې تېرې شوې دي، چا سره به د اختر پیسې وي او که نه، چا به اختر له کپړې جوړې کړي وي او که نه. خو الحمدلله الحمدلله د الله تعالی لاک احسانات دي په موږ او تاسو باندې. څنګه چې روژو کې زموږ دسترخوان ډک و، نو داسې تاسو دا زلمي او شازلمي وینئ او زموږ پیغلې خویندې میندې هم راغلي دي دې پارکونو ته. تاسو دغه د دوی دغه ستونزې وینئ، د دوی دغه خوشحالۍ وینئ. یقینا چې دا یو په دوه دي. د هغې وجه دا ده چې لکه یقینا چې هر یو سړی دا کوشش کوي چې لکه اختر ومانځي، هر یو پارک ډک دی، زلمو د شازلمو د پیغلو هر یو پارک ډک دی. خو بیا هم دغه یو غوښتنه، دغه یو دغه په دغه کې ده، ذهنونو کې ده که دا زلمي یا شازلمي دلته راغلي دي، په ذهن کې دغه یو خبره ده چې دومره خرچې وشوې، دومره اخراجات وشو، نو د دې نه پس یو دغه ستونزې را روانې دي، د مزدورۍ ستونزې را روانې دي، ګرانه ګراني ده. په دې کې دوی ټول هر څه برابر کړو، خو بیا هم مونږ دغه اپیل کوو ګورمنټ ته چې لکه د خوراک څښاک دغه شیزونه، د ضرورت دغه شیزونه چې څومره اسان ریټ باندې دوی ته میلاوېدی شي، نو دا به ښه وي، دا به ډېره مننه وي. نو مرګرو لکه موږ سره زلمي او شازلمي دلته موجود دي او یقینا چې هغوی په ځان باندې ښه خواري کړې ده او خوند هم کوي، ځکه چې پښتونخوا د پاکستان خاوره په دې زلمو او شازلمو باندې ښکاري.
مرګري څنګه اختر دې څنګه تیر کړو؟ بس ښه ده روغ جوړ بس ښه اختر ده خو داسې ده دا خلک ډېر خلک ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده بل داسې چې دلته چې بل داسې کله چې خلک داسې لکه خبریال څنګه ولاړ نو لکه بل څه غږ دلته لکه مایکونه ولاړ یو داسې ډېره مننه. خبره وطن مهمه ده. خبره داسې ده ملګري یو ډېره ښه پوینټ روچت کړو. مونږ ټول پښتانه یو، میندې خویندې لرو که نه؟ ټیک ده، دا خبره صحیح ده که نه؟ دا دلته چې څومره زنانه راغلي دي په مثال زموږ د میندو خویندو دي که نه؟ نو باید چې د دې لپاره حکومت یو خاص ځای پکار دی، یو سیپریټ ځای پکار دی چې هلته صرف فیملیز الاؤډ وي او هغه هم صرف زنانه، صرف مسوره زمونږ دغه خویندې میندې هلته ځي او خپل اختر هلته مانځي. باقي هلکان دي دوی د خپله خوشحالي بناوي. دا د بچې ستاسو پیسه سوله دغه وشو بیا اختر چې وي او د سیند غاړه وي نو یقینا چې بیا هغې ته راتګ پکار وي. نو د اختر دغه خوشحالۍ چې کوم دي نو هغه به موږ او تاسو مانځو. او څنګه چې ما تاسو ته د کونډ پارک نظارې وښودلې نو داسې هم زه تاسو ته د مالیار په شیشه باندې دغه نظارې هم ښیم چې لکه دا سور پول دی، د سور پول باندې صدا بند کا گو جی ملګرو یار د تاسو لږ شان گو جی د مالیار کتونکو ته یو ځل بیا سلامونه، احترامات او نیکې هیلې. یو خو دلته مسله دا ده څوک د ځای په راتګ پوهېږي خو بیا په اصولو باندې نه پوهېږي چې کیمره لګېدلې نو زه به کم از کم په مزه خبرې کوم. په کونډ پارک کې هم دغه مسله وه، موږ سره د دغه ستونزو سره مخ وو. ما تاسو ته ډېرې تورسرې هم وښولې چې هغه د دې وجې نه هغه یې اړخ اړخته کېدي. د هغې زړه م غوښته چې لکه زموږ دغه میندې خویندې چې د کورونو نه راوتې وې د هغې زړه م غوښته چې موږ یو طرف ته کښېنو، خپلو کې ګپې شپې ولګو او د اختر سلیبریټ کړو. خو د افسوس خبره ده چې موږ هغې له هغه موقع ورنه کړه ځکه چې ټولې سترګې هماغه طرف ته وې. که موږ چېرې دا سوچ وکړو چې زموږ په کور کې مور او خور شته او موږ به لکه موږ چې دوی ته ګورو د دوی د ازادي موږ سلب کوو نو کم از کم لکه موږ هغې ته وګورو، زموږ مور او خور ته به څوک داسې په کوز نظر ګوري. خو بهرحال دا خو د سوچ خبره ده. دغه یو دغه کوو د ګورمنټ نه چې د فیملیز لپاره خصوصا د فیمیل لپاره د بیل یو پارک جوړ کړی شي، د هغې د سیل سپاټې لپاره د بیل یو ځای جوړ کړی شي چې هغې هلته راځي به پرده او هلته خپل منځ کې جینکې پیغلې چې کوم دي زموږ خویندې خپلو کې ګپ شپ لګوي او د اختر په داسې خوشحاله موقعو باندې هغې راځي. ځکه چې روژه تېره شو یقینا چې دغه میندې خویندې د ستاینې وړ په دې دي چې دوی موږ له پېشمنۍ تیار کړو، دوی موږ له روژې تیارې کړي او د دوی زموږ د ماشومانو خصمانه وکړه، موږ یې هر طرف نه لکه خوشحاله وساتلو. الله دې دوی ته خوشحالۍ نصیب کړي. نو د اختر په دې خوشحالو باندې د دوی هم حق دی. خو یو خبره زه کومه په دې کې خپل ینګسټر ته مونږ چې په لاره باندې راتلو نو ډېر فوټیج داسې و چې هغه ما وی چې زه ریکارډ کړم. خو بس بیا مې وی چې یاره بس پرېږده په دې باندې به خبره وکړم د ویډیو په ذریعه باندې چې لکه ډېر ملګري داسې دي، ډېر ماشومان داسې دي، ډېر هلکان داسې دي چې هغوی ویلینګ کوي، هغوی په موټرسایکلو باندې قسمه قسم ریسونه کوي. نو که دوی دا خبره سوچ وکړي چې ما سره زه په دې موټرسایکل یوازې نیم ناست، ما سره زما ټول خاندان ناست دی، زما ټوله فیملی ما سره په دې موټرسایکل باندې ناسته ده او که زه دردېږم نو ما سره دا خلک په دې موټرسایکل باندې دردېږي. نو ډېرې جوبلې جابلې په لاره باندې شوې وي صرف زموږ د دې وجې نه چې مونږ په تکبر سره په دې ځمکه باندې ګرځو. د تکبر ذات چې کوم دی، تکبر والا ذات هغه صرف د الله دی، تکبر الله سره ښایي. نو ملګرو د دې شیزونو خیال ساتئ. خوشحالۍ زموږ